أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د میدان محشر چې کومې سختې دي هغه مونږ ذکر کولې، او بیا هغه سختو نه نجات ورکوونکي اعمال هم ذکر کول. هغه اعمال چې هغه د میدان محشر په سختو کې انسان ته پکار راځي او د میدان محشر د سخت نه انسان بچ کی، هغه اعمال پکار د چې مسلمان خپل کی. ځکه حدیثو کې تیر شو هغه رز لري نه ده چې هر سړی به بربند سرتور سر خپې بل خپې د رب العالمین مخې ته ولاړي. نو چې کله حالت دغه سره روان دی بیا پکار ده او ضروری خبره ده چې انسان داسې اعمال شروع کی چې دا انسان د هغې اعمالو په ذریعه د دغې ورځې د ملامتیا او د سخت نه بچ شي. یو عمل د هغې نه څه ذکر شوي، یو عمل د هغې اعمالو نه بهترین اودس کول دي. دا ډېره بنیادي خبره ده. د عالمانو تحقیقي قول دا دی چې قصدن عمدن چا اودس ته بسم الله ونه ویل د مونځ نه کېږي، اودس یې نه کېږي. اوس تاسو سوچو کې چا اودس ته بسم الله ویلې ده؟ دا خود الله نبی فرمایي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، چې اودس ته بسم الله ونه وي مونځ دې نه کېږي. احناف خو دې الله ټول خوښه کنه دی خو سر خوړلې دی. حنفي خو اودس ته بسم الله ویل پرېږده، کېدی شي اودس ته بسم الله ویل منیم نه. ما تجربه شوې ده. یو ځای کې مونږ ناستو، یو مولا خبرې زیاتولې. ما ورته ویل مشره اوږدې خبرې مه کوه، ته د محمد رسول الله اودس لږ دې عوامو ته واوروه. دارنګې په مسواک شروع وکړه، مې بسم الله دې باره کې ما سره څه نشته، مې د الله نبي دې باره کې څه ویلي دي که نه وي نه. ما ورته دا حدیث وویل، مې د الله نبي فرمایي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، چا چې قصدن عمدن بسم الله پرېښوده اودس نه دی شوی. مولا په ځای غلی شو. مې په کوم حدیث چې د وخت د مولا عمل نه مې ستا د مقتدیانو به بېڅه عملي، بالکل غلی او لاجوابه شو. نو دا اودس داسې وړوکې مسله ښکاري. یو منکر حدیث سره زمونږ یو مجلس و، نو هغه وایي دا اودس په ذریعه دومره لوی بوج څنګه سپکېدی شي؟ نو ما دا خو د بادشاه په قانون کې ته ګوتې وې. الله داسې دا دین مقرر کړی دی چې څوک ښایسته اودس کوي د قیامت په ورځ پې رب العالمین د میدان محشر سخته کموي. دا زما د رب قانون دی، ته د رب قانون ولې چېړې؟ مې دا جمهوریت په ځمکه جوړ شوی د برطانیې قانون دی. مې ته په دې دوه خبرې کولی شي؟ مې د دې د بادشاه نه دومره یریږي، د هغه احکم الحاکمین بادشاه نه ولې نه یریږي چې د هغه په قانون کې خبره کوي چې په دومره لږ عمل دومره ډېر سهولي دي. دا خو یې دغسې توره شیشاړو سړي ته څه خبره نه ښکاري. په دې موټروی په دې مزلو کې شیشې دي توري چې راځي درپسې به 6,000 روپۍ پرچه جوړه شوي. ته به اوس څه وایې چې په دومره وړوکي عمل دومره لوی عذاب ولې؟ دی قانون ته ښه پابند دی او دا ښه منې او د الله قانون په وړو وړو خبرو چلنج کوي. دا د منکرین حدیث یو غلطه شبهه ده او دا په ټولو مقلدینو کې شته، خو چا کې لږه ده او چا کې ډېره ده. الله دې موږ په صحیح معنو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي. نو صحیح حدیث د بخاری ځان سره نوٹ کې کتاب الوضو کې امام بخاری پر روایت د ابو هریره دا حدیث ذکر کړی دی. د الله نبی فرمایي ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، زما امتیان به د قیامت په ورځ رابللی شي او د اودس په دې نشاناتو باندې به بللی شي چې څومره د دې په اودس کې اندامونه لوانده شوي دي او څومره زیاته مبالغه کړې ده، دومره به د قیامت په ورځ دا بدن
دا اعضا زیات پړکېدونکي زیات رڼا به یې پکې او زیات خوند او مزه به یې ورکې. او بیا د الله نبی فرمایي فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. څوک چې غواړي چې د قیامت په ورځ د زما د بدن سپینوالی زیات شي او زه د په قیامت کې ونه شرمېږم، محمد رسول الله فرمایي فلیفعل، هغه د اودس کې ځان ډېر لوندوي. زمونږ خو ډېر لوندول پرېږده، ډېر عوام داسې چې اودس وکړي راشي نو پوندې وچي، ځان نه خوا خبر نه دی بس لپه ورته سره ولي، دا سنګلې وچې پاتې کېږي، دا ګیټې وچې پاتې کېږي. د الله نبي فرمایي ویل للعقاب من النار، هلاکت د هغه خلکو له چې اودس کې د ګیټې وچې پاتې کېږي، اور د جهنم کې به دا ګیټې بیا پاکېږي. دې حدیثو ته له چا خیال نشته. حالانکې د نن نه بعد یو خو چې اودس کوئ بسم الله ورته وایئ چې دا مو ګورې نن نه بعد هېر نه شي. 80 کاله به یو سړي اودس کړي خو ده به بسم الله نه وي ویلې. مونږ یو ځل سیروزه کې تللي وو، تبلیغیان ډېر ښه خلک دی، خبرې ته غوږ دي. ځینې ټایم به بدو ته هم ښه وی یاره څه به کوې چې ټوله دنیا په مخه والې نو څه به کوې. هغه امیر صاحب د اودس مسایل شروع کړو نو ډېر څه واجبات او فرایض مستوه مونږ دا د 8 کاله علم ورپسې بلا سویري دي خو ما ته هم نه دي یاد چې هغه څومره غټ ځان یې کړولی و. ما ورته آخر کې مې امیر صاحب دا خبرې خو ما ته نه دي یادې خو تا نه پکې یو بنیادي شی پاتې شوي څو مې د الله نبي فرمایي چې لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه، چا چې قصدن عمدن اودس ته بسم الله ونه وي دا اودس نه کېږي. دا خو پکې مشرانو نه دي ویلې، مې دا د مشرانو مشر محمد رسول الله ویلي دي. نو دا خلک هم حدیث ته فورا نه تسلیمیږي، موږ به تپوس وکړو. مې د الله د نبي حدیث مې راته ووایي ته به چا نه تپوس وکړې. هغه وخت کې مونږ احنافو خو زما زړه کې د حدیثو قدر الله ایښی و، بس دا مسله مې ذهن ته راغلی وه. نو مطلب دا دی د نن نه بعد به اودس ته بسم الله وایو او زیات به د اندامونه لوندو، زیاتې به د خپې لوندو. 2 وجې به پکې نیت کوو. نیت لګوره اعتبار د انما الاعمال بالنیات. یو نیت به دا کوو چې زه اودس ته بسم الله زه کوم، زه په اودس کې ټول اندامونه ځکه لوندوم چې په میدان محشر به یو ورځ زه بربند سرتور سر خپې بله خپې ولاړم. زما محمد رسول الله ویلي دي چې څوک اودس کې اندامونه ډېر لوندوي په هغه بربند میدان کې به د ده د اندامونه داسې رڼا کوي چې د نور وجود ته به د چا خیال نه وي. نو د خپلې بېعزتۍ نه د بچ کېدلو دپاره به انشاءالله د اودس اهتمام کوو که نه به کوو. نمبر 2 دا زما د محمد رسول الله طریقه ده. نو د اودس خیال به ساتو چې الله په مونږ د میدان محشر سختې اساني کړي. عرض مې دا کو چې یو خدا عمل دی چې اودس ښکلې کوه الله به د قیامت ګرمي دې ستا نه کمه کړي. اودس ښایسته کوه رب کریم به د میدان محشر تکالیف د ستا نه لرې کړي. بل د الله نبی فرمایي یو دویم عمل د الله نبی ذکر کړی دی، څوک چې د دې عمل اهتمام کوي که نه رب العالمین به دې انسان ته د میدان محشر سختې اسانې کړي. او کومه ورځ باندې چې ټول خلک بربند ولاړ دی، په کومه ورځ چې ټول خلک سرتور سر او خپې بله خپې ولاړ دی، دته به الله جنتي لباس واچي، داسې عزت به ورکړي چې د قیامت د هغه سختې ورځې نه به بچ کړي. او هغه ابن ماجه کتاب الاذان کې د معاویه ابن ابي سفیان حدیث دی، د الله نبی وفرمایل المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه. څوک چې د اذان ډیوټي کوي او بانګ وایي که نه د قیامت په ورځ به د ټولو نه اوږد سټ اوچته غړې اوچتې سترګې به د هغه چا چې په دنیا کې بانګونه ویلي دي. اذان دا ډېر لوی صفت دی چې سړي کې راشي پابندۍ سره چې مؤذن پاتې شوی که نه د قیامت په ورځ به خلک شرمندهی، په میدان محشر کې به په تکلیفي. د الله نبی فرمایي چا چې 5 وخته د الله اکبر اواز لګولی دی او د دې توحید د کلمې داعي پاتې شوی دی، د ده سټ به په کروڑونو خلکو کې اوچتي دنګ سټ او اوچتې سترګې وي. دا دومره لوی صفت دی بانګ ویل اذان کول. خو ګورې اذان شرعي دا نه چې وخت لاله دی داخله د سارې بانګونه د احناف وایي دا بېټیمه بانګونه دي. تاسو یقین وکړئ څوک چې په فلکیاتو نظر لري د سارې بانګ دي دومره د وخته وایي چې د بانګ ټایم نه وي، او د مازدیګر بانګ دومره لیټ وایي چې هغه شرعي مازدیګر نه وي.
هغې له بیا سیټ ته دا چې د احناف کم ټایم کې مازدیګر بانګ وایي که نه دا بانګ په جومات کې یو ګوټ کې ووایه دې نه ډېره غټه چغه مه جوړوه ځکه د چغې بانګ خو تا نه تېر شوی دی او خو په اول وخت کې وکړه په اول وخت کې اوچته ناره وکړه چې ټول خلک جومات ته راشي دا خو د شرم ټایم دی چې تا نه د اول وخت مونځ ضایع شو اوس ګوټ کې بانګ ووایه سنت تازه کړه او بس خپل مونځ وکړه نو دا خبره یاد ساتئ په وخت چې څوک شرعي اذان ولګوي د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی دې د قیامت د سخت نه بچ کړي د دې عمل ته مو څه خیال دی یار دا ډېر ګران عمل دی ګورې څوک چې د جومات مؤذن پاتې کېږي که نه د ده ډېره غټه ډیوټي د ته ښځې پته وي د ده په الله اکبر خلک روژه ماتوي دې ماشومان پېژني وي پلان کې بانګ ووایي او د ټولو نه غټه د بیمارۍ پته د دې سړي لګي کم سړی چې مسلسل مؤذني که نه او اذان یې کټ شي نو کورونو کې ښځې څه وایي پایي پلان کې بابا خو بانګ ونه وي چېرته بیمار شوی دی نو ډېر خلک د ده د بیمارۍ نه خبر کېږي الله تعالی داسې کس له ډېر اجر ورکوي نو د دې خبره ډېر زیات خیال ساتل چې د اذان اهتمام وشي دا هغه اعمال دي چې دا انسان په قیامت کې د سخت نه بچ کوي بل یو عمل دی چې هغه مخکې اشارتن تر شوی دی محبین فی الله د الله دپاره یو بل سره مینه کوونکي دا خلق به د قیامت په ورځ الله تعالی د سخت نه بچ کوي او رڼا به له ورکوي امام ترمذي کتاب الذکر والدعا کې یو روایت نقل کړی دی د معاذ بن جبل نه او وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د نبي نه اورېدلي دي قال الله عز وجل د الله نبي وفرمایل چې ما ته زما رب العالمین ویلي دي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وای څوک چې د الله دپاره مینه کوي دا صفت ځان کې پیدا کې ای اهل الحدیثو د الله دپاره یو بل سره مینه شروع کې د الله دپاره یو بل په غم او دک او درد کې شریک شي دا دومره لوی صفت دی د الله نبی فرمایي ما ته زما رب ویلي دی حدیث قدسی دی وی المتحابون فی جلالی زما د لوی شان د وجې چې کم دوه مسلمانان د یو بل سره مینه کوي لهم منابر من نور خلق به میدان محشر کې بربند وي سرتور سر خپیب لخپی وي په سخته ګرمۍ کې وي او د الله دپاره مینه کوونکي الله فرمایي دې دپاره به زه د خپل رڼا د نور کم نور چې د الله مخلوق دی یو نور د الله صفت دی د لیس کمثلی یو نور د الله مخلوق دی هغه مخلوق والا نور نه به الله وایي دې له زه ممبر یې جوړې کړم او دا د الله دپاره مینه کوونکي موحدین دی به په هغه منبرو باندې ناستي یغبطهم النبیون والشهدا پیغمبرانو او په وینو ککړ شهیدان به داسې لږ رشک دي ته وکړي چې دا پکې لا څوک دي دی خو هم ډېر په بره راغلي دي نو به ویلی شي دا هغه موحدینو که نه دا هغه د یو الله دپاره مینه کوونکي و که نه قسم دی دا صفت نن چې موجود دی ګوره د اهل الحدیثو کې موجود دی ته په الله یقین وکړه چې یو موحد ملګری زمونږ دردمند او خپی زمونږ نوړې نه تېرېږي زمونږ رور خفه دی زمونږ په رور تکلیف دی او دا د لرې لرې نه چې را تاسو جمعې له راځئ دا څه دي وایي المتحابون فی جلالي دا د رب دپاره مینه ده چې به زه دې مسجد ته راځم دلته به خالص قرآن او حدیث بیانېږي پټرول سیزې وقت لګې بچیان نه روانې خپل راځې ټیم وباسې دا د الله دپاره مینه ده یاد ساتئ موحدینو که دا مینه الله قبوله کړه زمونږ د باباجي صاحب صلاح الدین والد صاحب د مردان نه په موټرسیکل په دې عمر باندې راځي والله چې زه ووینم ماته دا حدیث کومه جمعه کې چې دې زه ووینم ماته دا حدیث رایاد شي داسې سپینګیري به انشاءالله الله د نور په منبر باندې کښېني انبیا او شهدا به رشک وکړي چې واقع دې سړي دنیا کې خپل جن قیمتي کړی دی د رب العالمین دپاره مینه محبت کړي دي هغه مینې محبت دې ځای ته راورسېدو چې د الله ورله منبر جوړ کړو دی نن په هغه منبر باندې ناست دی نو سمو خیال دی دا حدیث به اسې تیر شي که نن نه بعد به پې عمل کوو بهی یو بل وپېژنئ یو بل مخونو ته وګورئ د الله دپاره یو بل سره مینه وکړئ د شکور نوړی یو بل سره د الله دپاره نیمه کړئ د یار دوست جامو ته ګورئ زما ملګری دی جامې ریمنې دي زما ملګری دی جامو کې پیوند دی پټه جوړواره دله ولېږه زما ملګری دی پیزار یې ښکلی نه دی
زما ملګری دی دا ټوپۍ ریمنه ده، زما ملګری دی دا صادر ریمن دی، زما ملګری دی د طبیعت نه او د تندي نه د لوږې آثار معلومیږي. یو بل سره د شکور روټۍ نیمې کې، یو بل سره د بټوې پیسې نیمې کې، یو بل سره خپل خوشحالي او خفګان نیم کې. زما د قسمي الله به د نور په منبر باندې کېني. ډېره غټه خبره ده ګورئ، او دا ډېرې سختې را روانې دي. دا یو عمل ځان سره لیکه، عملي کوه، که په دې عمل الله په میدان محشر کې بچ کړي د سختې نه، ولې څه لږ چانس به درته میلاو شي، لږ چانس به درته میلاو شي. زه چې د دې ځای نه ځم کله عمرې له، یو ملګری دی که خیال تاسو به ایرپورټ ته څوک تلي په دې ایرپورټ کې چې دا سامانونه چک کېږي ډېر غټ تکلیف وي. بیا ته په قطار ولاړې او بیا هغه بولډینګ کارت دی که څه هغې ته په انتظار یو بیا ته جا لوی تکلیف وي. یو ملګری دی هغه زما نه سامان واخلي او ډایرکټ مې بولډینګ کارت ته ولیږي او د ټولو نه مې تېر کړي. زما د قسمې زما د اړه ورته دعا کوي ټول کال زما په نظر کې. ولې زه د لږ جنګ جګړ نه د لږ شور او رش نه بچ کړم چې د دنیا د رش نه په بچ کېدو ته خوشحالېږې. ته چې د میدان محشر د بربنډې ولاړې نه بچ شوې ستا لږ چانس ولګېده. ته چې په میدان محشر کې د هغه سوراران ورنه او د هغه میدان محشر د شام د هغه لویې ځمکې او د لوی هجوم نه بچ شوې، ستا تیل نه ستا اوبه بلې شوې، اوبه ستا ډېر لوی ستا 80 کاله ژوند مقصد راوړو، ستا د 80 کالو ژوند یو خلاصه راووته، او ته چې هغې ګرمې ووالې، ته چې هغه تکلیف ووالې، پوه شه د دغې تکلیف نه بعد دی الله الټه جهنم ته غورځوي. ستا 80 کاله ژوند تباه او برباد شو. دې وجه نه دا اعمال سپکو نه ګڼو چرته. یره د الله دپاره مینه مړه دا خو څه داسې غټ عمل وي نه معلومیږي. نه مونږ خو اهل الحدیث یو، د الله نبي وفرمایل او دا غټ عمل نه دی، دا د کمې ژبې نه راوتي دي. دا داسې ژبه وه چې الله تعالی د جبریل په ذریعه د ده د اړه راوباسو، ووینځو، پاک یې کړو، بیا یې وګنډو، هغه شرع صدر یې وشو. الله یې دا ژبه ګارنټۍ ورکړه وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. ای امت دا مې د ذمہ دار ژبه وګرځوله. دې که بوډا شم دې به غفلت نه وي، دې که بوډا شم دې به ګډې وډې نه وي، دې که اوده یو دله پرکاري ورغلي هم دې به ګډې وډې نه وي، دې که په سورلی سور دم دې به ګډې وډې نه وي. د الله په دې خپل کتاب کې وفرمایل د ده د ژبې نه چې راوځي خامخا به ورسره د اسمان نه کنیکشن زما تړلي، د ده د خولې نه ذمهوارې خبرې راوځي. دا ذمهوارې خبرې دي. پرویزیان او منکرین حدیث په دې باندې مطمئن نه دي، خو اهل الحدیث او صحیح مسلمان به په داسې مطمئن وي لکه په قرآن چې مطمئن دی. دا خبرې ګورې دا دړه په غوږ ولګئ. د دې عالمانو د دې انداز نه پته لګي دا ژوندونه ډېر اوږده نه دي. هسې نه دا ژوند راکش شي او بیا وایي چې موږ څه نه و اورېدلی. نه، یا به ومه او یا به نه یم. ګورې په دې مطمئن شه چې صحیح احادیث دې د قرآن په شان قطعي او یقیني نه یې منلې او تا جنت ولیدو، نو دا محراب او زما دا قسم به د الله مخې ته یاد ساتئ. په قرآن په دې قسم خوړلی دی. قرآن من یطع الرسول فقد اطاع الله. د پیغمبر منل داسې دي لکه د قرآن منل. دا قرآن کې الله ویلی دی. دا موږ د ځانه جذبات نه کوو. نو عرض مې دا دی چې دا ډېر لوی صفت دی د الله دپاره مینه، او دا ځان کې پیدا کړو. دا ډېر لوی صفت دی د الله دپاره مینه، د الله دپاره محبت. ورسره یو ټکی بل یاد ساتئ، د الله دپاره د اهل بدعو د باطلو نه نفرت. دا ټکی بیا ډېر ګران دی. نو دا چې شروع کړي که نه دا خپل به رتم وایي جي لږه ګزاره جي دې کې حکمت دی جي دې کې تا ته دې کې جي مونږ ډېر کار وکړو. هلکه ته ستا د عقل زه الله پابند ګرځولی یم که ما دپاره آسماني وحي رالیږلی ده. آسماني وحي ما ته دا وایي چې د اهل بدع او اهل الشرک او د فاسقانو او فاجرانو نه جدا شه. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه لوی صحابي دی، ګړو کې صحابي دی. هلال ابن امیہ، مراره ابن ربیع، دا لوی لوی صحابه دي او د جهاد نه رستو پاتې شو. د الله نبی ول د سلام جواب هم نه ورکړي. د الله نبی وسره خبرې بند کړې او داسې صحابه بایکاټ وکړو چې ځمکه پې تنګه شوه، چې ښځو ته یې پته ولګېده چې د الله نبي پې سلام نه اچي. خپلو پلارانو سره مشورې شروع کړې، وایي چې د الله نبي سلام نه علیزې په نکاح کې ژوند څنګه تېر کړم، د طلاق پیغام ورته لېږم ما دې ازاده کړي، زه د یو فاسق سره ژوند نه تېروم. بیا وحی راغله او د هغې توبه الله قبوله کړه او قسم د هغې وي د اختر به څه خوشحالي د الله نبي چې په ډکو ډکو سترګو مونږ ته وکتل زمونږ زړه فراخه شو. نو د فاسق سلام نه د الله نبي مخ اړوي چې هغه عرضي فسق راغلی دی، بې اختیاره راغلی دی،
عذر قبول دی الله معاف کړي دي نو کم خلک چې ښکاره باره د قرآن او د حدیث دشمنۍ ته ولاړ دی زموږ زړه کې به د هغې سره مینه پیدا شي نشي پیدا کېدی نو ولا او برا دواړه د خپل رب دپاره یاد ساتو دا قرآن او حدیث موږ ته دا تعلیم راکړی دی بل یو عمل چې په هغې سره به د قیامت سخته ختمیږي بل یو عمل چې په هغې سره به د میدان محشر جړه او فریاد ختمیږي هغه د انصاف کول د خلکو منځ کې صحیح حدیث امام مسلم کتاب الامارت کې ذکر کړی دی د عبدالله ابن عمر نه د الله نبی فرمایل ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الله الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا یا وما ولوا د الله نبی فرمای ان المقسطین عند الله کم خلق چې انصاف کوي انصاف دا پیمانه ګوره په ختمېدو راغلی ده انصاف د الله دپاره معافي کول د الله دپاره بار بار معافي کول ان المقسطین عند الله د الله دپاره معافي کوونکي الله نبی فرمایي علی منابر من نور دی لبم الله تعالی د نور منبر جوړی کی عن یمین الرحمن عز وجل ماشاء الله اے بنده ته صفر ته د ګندګۍ ټټې او طالب الله کم ځای درکړي عن یمین الرحمن الله وی زه به خپل ښي طرف ته کینو انصاف پسند خلق الله وی دا به زما ښي طرف ته بیا د الله نبی فرمایي وکلتا یدیه یمین د الله دواړه لاسه ښي دي الله دپاره ګس د الله دوه لاسه دي دا مونږ د الله صفت منو ټول ماتوریدیان احناف په دې کې تاویلونه کوي څوک وایي قدرت ته مراد نه د الله قدرتونه دوه دي د الله خو بېشماره قدرت دي دې کې ناشنا تاویلات کوي هغه تاویلات الله نبی نه دي کړي صحابو نه دي کړي تابعینو نه دي کړي تبع تابعینو نه دي کړي او دا خلک په دې کې تاویلات کوي نو د الله نبی فرمایي چې الله به ښي طرف ته د انصاف پسندو له ځای ورکړي الذین یعدلون فی حکمهم هغه خلک چې هغې انصاف کوي په خپلو فیصلو کې د ظلم فیصله نه کوي د زیاتي فیصله نه کوي و اهلیهم په خپل ښځه او بچو باندې انصاف کوي ظلم نه کوي وهل ټکول نه کوي شړل رټل نه کوي خوله ماتې لاس ماتول نه کوي بس په کور کې هم انصاف دی په بهر هم انصاف دی وما ولو یا وما ولو کم امورو کې چې الله دله مشري ورکړې ده په دې کې انصاف کوي ته په الله یقین وکړه دا انصاف په ځان کې راولې خپلو ګاونډیانو سره انصاف کول غریبانانو سره انصاف کول بعضې کسي د هغه د لاندې مزدوران کار کوي په هغه مزدور دومره ظلم کوي وایي ستا خو د خر ډیوټي ده خر چې څه کوي هغه به کوي مزدور او خر کې څه فرق دی دا د ظلم خبرې دي دارنګ خپلو بچو سره انصاف کول یو کس د بل کس سره لانجه راغلی وه زه په جرګه کې ملګرو مخکې کړم ما هغه ته وویې مل داسې مسله ده چې دې د الله دپاره معاف که وی معافي خو مفتي صاحب یو ځلي معافي دوه ځلې وایي دې ما د 100 ځلو نه زیات معاف کړی دی نو ما ورته یو خبره وکړه بس زه په اسمه خو اخري خبره صادر مې راواغست قرآن کې یو آیت دی الله فرمایي چې ته زما 80 ځله نافرماني وکړي او په 81 نمبر د زه معاف کم ته به خوشحاله یې که خفه الله فرمایي الا تحبون ان یغفر الله لکم ته دا نه خوښې چې الله تا بار بار معاف کړي وي زه خو دا خوښوم نو مې چې کوم شی د ځان دپاره خوښوي هغه د خپل غلام دپاره نه خوښوي وي مفتي صاحب دې ما د الله دپاره معاف کړو دی دلته کار وکړي دله به زه خپله تنخوا هم ورکوم دله به ځان څه ورکوم بیا مې ورته دا حدیث ووی مې تا انصاف وکړو معافي دې وکړه دا حدیث واوره چې صحیح مسلم کې حدیث د عبدالله ابن عمر دی د الله نبی فرمایي ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن یمین الرحمن الله به د قیامت په ورځ په هغه ورځ چې خلک به بربند وي سرتور سر خپې بله خپې به وي الله کریم به د خپل ښي طرف ته د نور په منبر باندې به کښېنوي او تا دنیا کې انصاف کړی دی رب به تا سره انصاف کوي ډېر خوشحاله شو نو ما عرض دا کو چې دا اعمال راټینګ کې انصاف به نن نه باد کوو بهی ګاونډی دی ستا پې ښه زور رسي چې څپېړه ورکړې ستا پې ښه زور رسي چې ظلم وکړې زیاتې وکړې خو بیا هم ځان منع کې انصاف وکړي خپلې ښځې بچو سره انصاف وکړي بعضې خلک داسي د خپلو بچو منځ کې انصاف نه کوي چې کم بچی لږ غوړه دی مالداره دی نوکر پیشه دی هغه ته ډېر مایله دی
کم زوی چې لږ غریب دی یا بې روزګاره دی هغه سړو کې هم نشماري نه ستا بچی دی الله تعالی درکړي دي دا مالدار کېدل غریب کېدل دا خو برنه د تقدیر کار دی قسم د سبا په دې مالدار تخت الټه کی او دا غریب به بادشاه کی نو بیا بستا سهالي د وجنه د انصاف لمن چرته کې پرې نګدو په دې انصاف د الله زمونږ نه د میدان محشر سخت چې کم نه ختمي په دې نیت باندې انصاف مونږ په ډیرو نیتونو انصاف کړی خدا نیت مې چې تراوستري چې دا انصاف مې په دې وجو کو چې زمانه الله د میدان محشر سخت لري کی دا نیت چې د مونږ کړی دی نم دې کړی نن نه بعد چې انصاف کو دا نیت براولو چې ای رب یو ورځ په ما را روانه ده زه به بربند سرتور سر خپې بلې خپې د الله دربار کې ولاړم یا الله د هغې ورځې د رسوایۍ نه مې بچ کړې ځکه انصاف کو بل یو خبره یاد ساتئ یو د انصاف کول یو د معافي کول دې دواړو کې ګورې فرق دی یو د انصاف کول بل د معافي کول دا انتقام او بدله نه اغستل او د الله د پاره څوک معاف کول دا دومره لوی غنیمت دی او دومره لوی فائدہ ده پدې کې مسند احمد کې د حسن درجه روایت دی معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث نقل دی د الله نبی فرمای من کتم غیظا وهو قادر على ان ينفذه کم انسان چې غصه کنټرول کړه کم انسان چې غصه اوس کړه په داسې حال کې چې دې په دې قادر دی چې سپېړه وباسي دې په دې قادر دی چې ډز وکي لته ورکي کنزل وکي خو وس لري طاقت شته خو بیا هم د سپېړې جواب په سپېړه ونکو د کنزلو جواب په کنزلو ونکو د لتی جواب په لته ونکو د قتل جواب په قتل ونکو او د رب العالمین د پاره معافي وکړه نو محمد رسول الله فرمایي دعاه الله على رؤوس الخلائق قیمتي حدیث ته متوجه شوته دا انسان چې د الله د پاره سپېړه معاف کړي دا د الله د پاره لیش زمکه چاته معاف کړي دا د الله د پاره ډیران معاف کړي دي د الله د پاره کنزل معاف کړي دي دا انسان به الله د تمام مخلوق مخه عرب او عجم بناستی عزیزان تربوران یاران دوستان خپل پردي بناستی الله به د انسان نوم والی په لوی قطار کې به انسان را مخه شي دعاه الله على رؤوس الخلائق د ټول مخلوق مخه ته الله د انسان حاضر کی او بیا د الله نبی فرمای حتا یخیره من الحور العين يزوجه منها ما شاء الله به تر جنت حوري حاضر کی او تبوی د ټول میدان محشر مخه ته پدې کې چې کما غټو سترګو والا هسته حور استا خو دا د ځان د پنه کاکا دا ما تعالی په هغه سکه درکل چې تا د سپېړې وصله روخه سپېړه نه دا ور کړې تا د لته وصله روخه لته نه دا ور کړې تا دزم کول چې خو دز نه دی کړې د الله د پاره د معافي کړې دا غصه کنټرول کړی دا زدانه کې په ایوس کې د میدان محشر سخت نه مې بچ کړو تعالی ما دا لوی انعام درکو نن بعد به دا خو یې ځار کې راولو به کنه براولو صحیح نیتو کې راولو به کنه د الله د پاره به معافي کو کنه به کو مخکم صرف ثواب غنو اوس به کې دا نیت کو چې الله دا انسان مې زکه معاف کو دا انسان مې زکه معاف کو چې په میدان محشر کې ته د ټول مخلوق مخ کې زما عزت جوړ کې او زما د بی عزتۍ د لباس نه بچ کې د دې له خاطر مې دا انسان معاف کو کدا نیت دو کو ته په دنیا کې غیرتی زما رب په عرش او فرش باندې غیرتی دی خپل قرض چاته نه پریدي طالب عزت درکې ان شاء الله دا څومره خپل صفات دی قران حدیث کې شته کوم دی قران حدیث ته رانږدې شي دا جن به دومره خپل شي که په دې معاشره کې ګوره خلک وایي که دا پلان کې لیډر راغی خیر به راشي څوک وایي که دا پلان کې لیډر راغی خیر به راشي زه هم پرېږده یو حدیث ته توامه که دا حدیث د خلقو په ځان کې عملا راوستو والله چې ډېر غټ خیر به راشي هغه د الله دپاره معافي کول بیا زمونږ بادشاه ته مجد نشته که شته ته د الله دپاره معافي شروع که تاڼۍ تحصیل ته حاجت شته ته به دې کچرو ته او دې عدالتونو د دې فاسقو ځایونو ته بیا لاړ شي خو تا کې هم صبر نشته د الله دپاره معافي نه کوې نو بس وړه خبره اف آی آر دې کړی دی سی چوله کله 10 زره ورکې کله 60 زره ورکې پولیسان راځي په هغه کله چرګان خوري کله ګاډان خوري دې ذلت ته په دې وجه کېناستې چې تا په قرآن حدیث عمل نه کړه الله لپاره معاف کا الله به د تمام مخلوق مخ کې عزتمن کی او داسې څوک کوي پلان کې وي زما غم نه دی راغلی زم ولا نظم وي زمام نیکه بیمارو دی تفوس نه دی راغلی زم ولا نظم
تا خو نه معافي وکړه نه د بشریت عمل وکړه دا خو ښکلې عبادتونه او تا پکې عدله بدله شروع کړه بل یو عمل درې عملونه داسې دي بس اخري حدیث وایم چې په دې درېو عملونو باندې به الله تعالی تا د قیامت د ډېرو غټو تکالیفونه بچ کوي صحیح حدیث د مسلم کتاب الذکر کې راغلی دی روایت د ابو هریره کې راځي محمد رسول الله علیه السلام فرمایي من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا هغه انسان چې هغه د یو بل مسلمان نه د دنیا تکلیف لري کو یو کونډه ده یو یتیم دی یو مسکین دی یو غریب دی په هغه باندې هسپتال کې عزیز ولی کې د کور په کندر کې یو مشکل راغلی دی او تا د خپل شکور روټۍ د ده سره نیمه کړه تا د خپلې بټوې پیسې د ده سره نیمې کړې او د یو مسلمان نه د مشکل لرې کو نو تا خو یو عمل وکړو خو تا کتلي دي محمد رسول الله د دې سړي باره کې څه وایي د الله نبي به د ځان نه وایي که د الله د طرف نه وایي بهي د الله د طرف نه ما ته ووایي د رسول الله ګورې جبه ذمهواره ده د هغه خیالات ذمهوار دي د هغه سوچونه ذمهوار دي د هغه خنده او جلا ذمهواره جلا وه هغه محمد رسول الله فرمایي نفس الله عنه کربة من کرب الدنیا والآخره دغه انسان نه به الله د دنیا او د آخرت سختۍ لري کی څوک چې د مسلمان نه تکلیف لري کی یو ورځ به په میدان محشر کې بربند ولاړې سرتور سر خپې بله خپې به په خولو کې به ګناهونو ډوب کړي دا یو عمل به راشي او تا به د دې خولو نه وباسي تا ته به جنتي لباس واچي تا به د بېعزتۍ د میدان نه د عزت په منبر باندې کښېنئ دا ولې تا یو مسلمان نور سره ښېګړه کړې ده بیا د الله نبي فرمایي دویمه مسله دا ده چې په چا د قرض دی او نیټه دې ورته اوږده کړه تاریخ راغلی دی یکم تاریخ شوی دی او ځان دې پې خاموش کو یا دې ورته قرض معاف کو داسې انسان نه به هم الله د دنیا تکالیف معاف کړي دریم د الله نبي فرمایي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره یوم القیامه چا چې په مسلمان پرده واچوله ښه د مسلمان په یو لوی ګناه ولیدو ښه د مسلمان په یو غلا په یو دوکا په یو پراډ په یو زنا په یو لوی مسله کې ګیر ولیدو او ستا ښه وسره سي چې سکرین شټ ته والی ستا ښه وسره سي چې ویډیو ته وکړې او بیا هم تا د هغه په عزت حمله ونه کړه د الله دپاره دې په هغه پرده واچوله محمد رسول الله فرمایي په دې انسان به په دنیا او آخرت کې الله پردې واچي په میدان محشر کې به خلک بربند ولاړي سرتور سر خپې بله خپې به وي ده به په دنیا کې د تا چا د عزت خیال ساتلي الله به د عزت خیال وساتي او د بېعزتۍ نه به بچي خلاصه د ټولو خبرو دا شوه دا خطبې ختم شوې دا مونږ هغه اعمال ذکر کول چې انسان به په دې کې اعمالو په وجه د قیامت د سختې نه بچ کېږي اوس به بلې جمول هغه اعمال ذکر کوو چې د هغې په وجه به انسان د آخرت په سختو کې مبتلا کېږي او ګیریږي به خو افسوس چې بلې ټولو خطبو کې به یو طالب العلم یو ملګري ته نه یاد چې مونږ کم اعمال ذکر کړل چې د هغې د وجه د قیامت سختې بچ کېږي یو کس ته هم دا نه دي یاد الان کې زمونږ خطبې خو داسې نه چې د جمجا باچا کیسه شروع کو په غوږو ته کیدو یا اسې ټاپه او چاربې ته ووایو خلک وخاندو راوخاندو یا یو لطیفه وکړو زمونږ خو مستقل دروس دي دا زده کړې ګوره دا اعمال یاد کړې هغه اعمال چې انسان په قیامت کې د لویې سختې نه بچ کوي هغه اعمالو نه مونږ لومبې عمل چې ویلی و هغه د الله دپاره محبت کولو م ویلو نمبر دویم عمل مونږ ویلی و چې عام نیکۍ کول دریم مونږ ویلو عادل او انصاف پسند بادشاهي کول څلورم مو ویلو عبادت گزاره نوجوان بلم ویلو جماعتونو سره مینه کوونکې بلم ویلو په زنا باندې د یو انسان قدرت دی او ځان د زنا نه بچ کي بلم ویلو په پټه صدقه ورکي بلم ویلو په جداوالي او یوازیوالي کې د الله د یرې وجاړي بلم دا ویلو قرضدار له مهلت ورکي بلم دا ویلو خوش اخلاقه انسان بلم ویلو د عاجزۍ لباس اچونکي بلم نن دا وی بهترین اودس کوونکي بل اذان کوونکي بل انصاف پسند خلک بل د الله لپاره معافي کوونکي خلک بل په غیبونو پرده اچونکي خلک بل د انسان نه مصیبتونه لري کوونکي خلک دا هغه خلق دي چې په دې باندې به الله هغه ورځ چې خلک به بربند وي سرتور سر خپې بله خپې به ولاړي په دې خلقو به الله تعالی خپل رحم کوي د دغې محشر د سختې نه به بچ کوي نو دا خطبې د ملګرو ریکارډ کړي دي دا یو ځلې بیا واورئ د خپلو بچو ته هم واوروئ
او د میدان محشر ډیره سخت را روانه ده، د هغې نه ځان بچ کړي. اوس به هغه اعمال شروع کوو چې په هغې سره انسان ته د آخرت مشکلات زیاتیږي. ملګري په وخت باندې حاضري کوئ چې دا خطبې پابندۍ سره اورئ. بس دنیا زمونږ نه پاتې ده، مونږ خوشحالۍ مو لیدې، مونږ خفګانونه مو لیدل، مونږ د کاټن جامو کې هم وخت تېر کړو، مونږ په پیوندونو والا جامو کې هم وخت تېر کړو، مونږ سبزۍ مو خوړې او مونږ د ګډو په لم کې چې کوم دی کبابونه مو خوړل. بس ستړي شو خوراکونو لذتونو، پرېږدی د دنیا نه به ووړو، د خپل آخرت قدم به شروع کو. راځئ چې خپل هغه لوی زندگی ښایسته کو. یو ښکلی رب له روان یو، هغه رب د ځمکه او اسمان پیدا کړی دی، هغه ډېر وفادار رب دی. انبیا هغه ته جاړي، انس او جن هغه ته جاړي، نیکان هغه ته جاړي. راځئ بس د دغې رب سره صحیح صلح وکړو، په دغې لار باندې روان شو، دنیا پرېږدو، د آخرت په تلاش کې ولګو. نن د په ما مرګ دی، سبا د په تاسو مرګ دی، د یو بل په جنازو باندې سبا د ولاړ یو، یو بل به دفن کوو. بس ژوند ختم دی او صفر دی. راځه د خپل رب سره جوړ وکړو، هغه ښایسته زندګي ځان ته برابره کړو. که هغه مو ناکامه کړه، دا ژوند هم ناکام دی او هغه هم ناکام دی. او که د هغه ژوند په اصلاح باندې ولګېدو، انشاءالله دا ژوند به هم ښایسته شي، هغه به هم ښایسته شي. رب کریم دی زمونږ په ګناهونو د عفو قلم راکاږي. الله دې مونږ ته خپل رضا نصیب کړي. ای رب مونږ د میدان محشر د سختو د ذلت نه بچ کا. ای رب د اهل بدعو خلاف په منبر محراب لګیا یو، ای رب ستا توحید او سنت بیانو. ای الله دې مخالفینو ته د قیامت په ورځ ټیټې سترګې مه راوله. ای رب دې ته مه شرموه. الله تعالی دې زمونږ ګناهونه معاف کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا